Bismillahirrahmanirrahim. The Unit 2 Factors and Multiples Exercise 3 Question number 2 Banan solve 2 Find the common factors of given numbers. Da the class 4th Mathematics the KP textbook board. Question number 2 کې موږ ته وایي چې دا نمبر موږ لره کړ دي او موږ ته وی چې د دې common factors find کړئ. صحیح شو؟ نو question number 1 کې موږ سره دی یو 6 دی او یو 18 دی. اوس factors څه ته وایي؟ factors هغه نمبر ته وایي چې لکه اوس د یو نمبر فیکټر یې بسس وي. هغه نمبر یې چې مثال کې د موږ سره 6 دی نو دا 6 چې په کم نمبر هم ډیوایډ کیدی شي هغه د دې دغه دی فیکټر دی. اوکې دا 18 دی نو 18 چې په کم نمبر هم ډیوایډ کیدی شي هغه څه راغلل هغه د 18 فیکټر راغلل. بیا موږ ته وی چې کامن فیکټرز معلوم کړئ. نو د کامن فیکټر مطلب دا دی چې کله دوه یا د دوو نه زیاتو نمبرو څه فیکټر سیم وي. صحیح شو؟ نو هغه فیکټر ته موږ کامن فیکټر ویلی شو. راځئ چې کوېسچن سالو کړو نو هغې سره به مزید تاسو ته کلیر شي. یو یې موږ له راکړ دی 6 او بل یې موږ له راکړ دی 8. یو نمبر موږ سره 6 دی او بل 8 دی. اوس د 6 فیکټر یې څه کیدی شي؟ یعنی 6 په کم نمبر باندې کې ډیوایډ کیدی شي. 1 باندې کې هم ډیوایډ کیدی شي، 2 باندې هم ډیوایډ کیدی شي، 3 باندې هم ډیوایډ کیدی شي او 6 باندې کې هم ډیوایډ کیدی شي. چې کوم دی هغه په دې څلورو نمبرو باندې کې ډیوایډ کیدی شي. نو دا موږ سره د 6 فیکټرز راغلل. بیا د 18 فیکټرز موږ سره څه کیدی شي؟ اوس 18 په کم نمبر باندې کې ډیوایډ کیدی شي. 1 2 3 4 باندې نشي ډیوایډ کیدی، 5 باندې نشي ډیوایډ کیدی، 6 7 باندې نشي کیدی، 8 باندې کې نشي کیدی، 9 او 18. اوکې نو دا موږ سره د 6 فیکټرز راغلل او دا موږ سره د 18 فیکټرز راغلل. اوس موږ له معلومول څه دي؟ معلومول دي موږ له کامن فیکټرز. اوس کامن فیکټر څه ته وایي؟ کامن فیکټر په موږ سره هغه فیکټرز وي چې هغه په دې کې هم موجود وي او په دې کې هم موجود وي. لکه مثال کې دا 1 دی نو 1 دلته هم شته او دلته هم شته، 2 دلته هم شته او دلته هم شته، 3 دلته هم شته او دلته هم شته، دغه شانته کې 6 دواړو کې موجود دی. صحیح ده؟ نو دا چې اوس کومې فیکټرز دي دا دې کې هم موجود دي او دې کې هم موجود دي. نو موږ سره به کامن فیکټر به څه سره شي؟ کوم چې په دواړو کې موجود وي. نو څه دي هغه 1 دی، 2 دی، 3 دی او 6 دی. دا موږ سره راغلل د 6 او د 18 کامن فیکټرز راغلل. اوکې دغه شانته کې بی نمبر کوېسچن کې موږ ته وی چې 10 او د 20 کامن فیکټرز فایند کړئ. 10 او 20 کامن فیکټرز فایند کړئ. نو ټولو کې اول به موږ څه چل کو؟ فیکټرز آف 10 به فایند کو د 10. اوس 10 په کم نمبر ډیوایډ کیږي؟ په 1 ډیوایډ کیږي، 2 ډیوایډ کیږي، 5 ډیوایډ کیږي او 10. دغه شانته کې 20 1 2 4 5 10 او 20 دا د دې دواړو فیکټر راغلي. اوس موږ له کامن فیکټر معلومول دي نو کامن فیکټر 1 راغی، دواړو کې موجود دی، 2 دواړو کې موجود دی،
5 دواړو کې موجود دی او 10 دواړو کې موجود دی. نو کامن فیکټرز راغلل 1 2 5 او 10. دا په دې کې کامن فیکټرز راغلل. دغه شان سی نمبر پارت کې وي 24 32 18. د 24 فیکټرز موږ سره څه کېدای شي 1 2 3 4 6 8 12 او 24. د 32 څه کېدای شي 1 2 4 8 16 او 32. د 18 څه کېدای شي 1 2 3 6 9 18. دا موږ سره د دې درې واړو کامن فیکټرز راغلل. اوس دا فیکټرز راغلل، اوس دې کې موږ له کامن فیکټر میلاول دي. نو کامن فیکټر به هغه فیکټر وي چې کوم په درې واړو کې موجود وي. صحیح شو؟ نو اوس 1 دی په ټولو کې موجود دی، 2 هم ټولو کې موجود دی. اوس 3 په دې دوو کې شته خو دې کې نشته دی. دغه شانته کې 4 په دې دوو کې شته او دې کې نشته دی. 6 په دې دوو کې شته په دې کې نشته. 8 په دې دوو کې شته دلته نشته. صحیح شو؟ نو نور پکې څه کامن فیکټرز نشته دی. نو کامن فیکټر به د دې راشي صرف 1 او 2. اوکې، دغه شان ډی نمبر کې موږ ته وایي چې د 14 او د 30 او 30 کامن فیکټرز فایند کړئ. نو فیکټرز آف 14 1 2 7 14 او د 30 پس راشي 1 2 3 5 6 10 15 او 30. په دې کې کامن موږ سره 1 په دواړو کې موجود دی او 2 په دواړو کې موجود دی. نور پکې څه کامن نشته دی. نو کامن فیکټر به راشي 1 او 2. اوکې، بیا ای نمبر کې موږ ته وی چې د 7 21 او 28 7 21 او 28 د دې فیکټرز فایند کول دي. فیکټر آف 7 به موږ سره راشي 1 او 7. د 21 به راشي 1 3 7 21 او د 28 به راشي موږ سره 1 4 7 14 او 28 دا راغلل. اوس په دې کې موږ سره کامن کم یو دي. یو خو 1 راغی، 1 خو هر څه کې کامن وي. دې نه علاوه بل موږ سره 7 راغی. نو کامن فیکټرز موږ سره راغلل 1 او 7. اوکې، دغه شان بیا موږ سره اف نمبر کوېسچن دی 20 25 15 20 25 15. हाँ, फैक्टर्स ऑफ 20 1 2 4 5 10 20 25 में से रगले 1 5 देने लगा बस डायरेक्ट 25 15 में से रगे 1 3
5 او 15. اوس په دې کې کامن فیکټرز کم کیدای شي 1 او 5. دین علاوه نور څه کامن نشته دی. دا موږ سره د دې کامن فیکټرز راغلل. صحیح شو. GHI دا به تاسو په خپل ځان نه پریکټس وکړئ او دې کې چې کم کامن فیکټرز دي هغه به موږ ته په کمنټ کې وښایئ. امید دی چې دا به تاسو ته کلیر شوي. څه قسم مسله وي پکې نو کمنټ کې موږ ته ووایئ او چینل چې کوم دی هغه وزټ کړئ. شاته چې کومې چې لیکچرې پاتې وي هغه وګورئ. خپل کلاس فیلو سره ملګرو سره چینل شیر کړئ، سبسکرایب کړئ. ملاویږو په بل لیکچر کې. خداحافظ.